او زه تاسو ته یو عجیبه خبره کوم. ما تاسو مخکې یو جمله وویله چې دا ګناه یو غلیظترینه ګندګي ده. ګندګي ما څه وویل؟ ګندګي ده. او د دې وبال داسې دی که ته ګناهګار وې نو اولاد به دې ګناهګاري، که ته زناکار اولاد به دې زناکاري، که ته شرابي اولاد به دې شرابي. ته چې څنګه یې که صالح وې اولاد دې صالح دی، که ته دینداره وې اولاد دې دینداره دی، که ته نیک وې اولاد دې نیک دی. خاوند نیک دی نو ښځه الله نیکه ورکوي. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. خاوند نیک دی نو ښځه به الله نیکه ورکوي. پلار نیک دی نو اولاد به خدای نیک ورکوي. ما وی چې آقا نیک دی نوکر به الله دیندار ورکوي. چې تا کې دینداري وه الله به ستا په ماتحت کې دینداري پیدا کړي، تا کې بدکاري وه الله به ستا په ماتحت کې بدکاري پیدا کړي. وایه ربا ما له اولاد دینداره کا نو ځان دینداره کا. خدایه ما صالحه کا زما اولاد صالحه کا. رب وی ځان صالحه کا اولاد به دې صالحه کم. خدایه زما ښځه صالحه کا. زما رب وفرمیل ځان صالح کا ښځه به دې صالحه شي. خدایا ما ته خپل ځان په رابطه کا. زما رب وی قسم دې ته خپل ځان د ګناه نه بچ که ځان در سره په رابطه کوم. محترم ما وی چې ته په خپله دینداره وې نو ما تحت به دې دینداري، که ته په خپله بدکاره وې نو ما تحت به دې بدکاري. دا مه وایه یاره جي دا زوی مې نافرمانه دی نو ته ډېر د نه سړي زوی یې. ته ډېر د نه سړي زوی که ته فرمانبردار یې دا زه نه منم چې ستا اولاد به نافرماني. ته د الله فرمانبردار شه اولاد به ستا فرمانبردار شي. ته د الله تابعدار شه اولاد به ستا تابعدار شي. ته د الله سره رابطه جوړه که مخلوق به تا سره رابطه جوړه کړي. محترم او یو جمله ویل یو بزرگ وی هغه سره یو غلام وی حضرت ټول رستا نوکري کومه ټول رستا خدمتونه کوم نو حضرت د شپې مې بازار ته پرېږده دا بازار ډېر ګرم وي نو کار به کوم نو پیسې به در کومه. توجه شته؟ آقا ته وی حضرت د ورځې خو ستا خدمت کومه نو د شپې به دله پیسې ګټم. توجه شته ستاسو؟ هغه وی دا خو ډېر ښکلی کار دی. د بزرګ ورته ښکلی کار دی خوښه مې ده زه ګټه د شپې پیسې د شپې به ته چا څارلی وی حضرت خبره خو نه یې که نه جي. وی نه که نه وی ستا دا غلام خو زه شاته روان یم چې مقبرې ته ننوتم. زما په خیال دې قبرونو ته ننوځي د ګویه د قبرونو نه مړي راوباسي د هغې نه کفنونه اوباسي او بازار کې خرڅوي تاله پیسې درکړي. حضرت خبر خو نه جي ستا غلام خو جي کفن چور دی د مړو نه کفنونه اوباسي او بازار کې خرڅوي او تاله پیسې درکړي. تا ته حضرت دې دا کار کوي. بزرګ وایي چې فکر شو را سره خدایه زما دا غلام دې دا کار کوي. توجه شته ستاسو؟ خدایه دې دا کار کوي. ورپسې شوم جي چې مې د شپې د غلام پسې شوم خبره رښتیا و جي غلام مې بازار پرېښود مقبرې ته ننوته چې مقبرې ته ورننوته شاته شاته ورپسې را روان و په رښتیانه جي یو قبر و هغې ته کوز شو. څه ته کوز شو؟ قبر ته کوز شو. قبر ته کوز شو ډېر ساعت ورته ناست ما وی چې دی به اوس راوځي او اوس به راوځي. وی تمه مې قطې شوه پټ پټ ورپسې ور روان وم. ما وی چې خپې مې کش کش ونکړي چې تماشه مې وکړه په قبر کې ناست و مانځه ته ولاړو جي په قبر کې مانځه ته ولاړو. وی ومې لیده د اوس پټ شوی م ورته دی خوا دی په قبر کې مانځه ته ولاړ دی مونځ هر څه وکړو لاس یې اوچت کړ. خدایه داسې ځای کې درته ناست یم الله داسې ځای کې درته ناست یم چې خدایه د دې نه تېښته نه کېږي. الله هر ځای ته به وتښتم خو د دې کندې نه خدایه تېښته نه کېږي. دې له جي را روان یم خدایه نو په دې ځای کې خو دروغ نه یم. خدایه ستا عبادت مې په حق او سچه وکړه نو خدایه کومه مزدوري چې مې وکړه نو مزدوري جیب کې واچوه. توجه شته؟ مزدوري جیب کې واچوه. وی دا حال مې ولید کور ته مې رامنډې والي چې کور ته رالم غلام چې راغی د جیب نه پیسې رابار کړې او مال یې راکړې. ما ول لاس ونیو ما وی قسم دی ما وی آقا دیندار نو غلام یم دیندار وی لاس یې رانه ونیو ما ته وی خو ته وی زما غلام اوس کاده بدله شوه اوس په زه ستا غلام یم او ته مې آقا شو. شوق سره سبحان الله ویل زه ستا غلام یم او ته مې آقا شوې. نو مشران به دیندارو نو نوکران به هم دیندارو. محترمو مشران غلی شو نو یاره جي نوکر رانه پیسې پټوي نو ستا بره وس ټیک نه دی که نه. ته بره دی کا ته خرابه ته بره غلاګانې کوې او ګڼ کپی کوې نو لاندې ستا نه غلاګانې کوي. اولاد مې جي نافرمانه ته د بره نافرمانه که نه ته د الله نافرمانه نو اولاد به ستا نافرمانه. محترمو چې انسان فرمانبردار شي د الله نو الله وایي زه به د هغه او چې یو انسان ګویه چې په دنیا کې وایي چې یاره زما د دا مخلوق تابع شي او ما سره د محبت کوي نو الله وایي ته ما سره ډایرکټ محبت وکړه نو زه به تا سره محبت وکړم او تا سره زه څه کې دا مخلوق به تا سره په مینه باندې اموخته کړم. جي د مخلوق به د سره مینې
سلام